الحمدلله ښه اختر دی، خلک خوشحاله دي. یوه مسله دا ده چې د باډر یو ډېره غټه ستونزه ده چې دغه کومې لوی یا د کومه مشکل د مازل پر چک پوسټ باندې و، خلک ډېر پریشانه وه. خو بیا د میډیا او د سوشل میډیا په تصحف باندې چې نصیر باچا خان د برګیډیر سره کومه خبره کړې ول، بیا هغه یو څه حواله او د 2 غنټو د یو څه ټیم ورکړی ول چې دا به موږ خلاصو. خو الحمدلله بیا هغه کار پرون سهار وسو، خو د خلکو دپاره زنانې مړي ډېر غټ مشکلات و. یو سړي کدبو دلته وفات هم کړی و. بل دغه د چمن قبایلي ښار هغه یو ډېره غټه آبادي ده. اوس د هغو آبادي اندازه د کوټې څه یو کم محدود دغونه غټه آبادي ده. د پسو په حواله باندې چې هغه یو 20 لکه 15 لکه پسونه به راغلي وه، شروع اوبه د بولدک شاوخوا ودې ته ولاړ وه. خلکو ډېر غټ امیر مومنین ته درلودی چې دا به یو پسو حجازت وشي، خو در ماخصنه پورې خلک ناست وه. د چمن د قبایلي خلکو د هغو دپاره هلته نه فیکټرۍ شته، نه یو بل سیسټم شته. داسې خلک موږ په خپله ولیدو چې د کوټ څه پسونه رانیوه، یو پسه د 40,000 په لک روپۍ خلکو رانیوی. که چیرې دواړو جانبین یو لږ تعاون کړی وای د پسو په حواله باندې د قبایلي خلکو او د چمن د مظلوم درپدره خلکو دپاره به یو ډېر غټ سوالت وای چې د یوې ورځې چانس یا د یو نیمې ورځې چانس څه وای دا پسونه به راویښته وای. کم مالداره خلک چې د ډېرو قبایلي علاقو وطنو څخه دا پسونه راغلي وو، د یوه دروازه د چمن چې ډېر غټ امید یې درلودې، پروش کال پسونه رایله سو، خلک ډېر خوشحاله وو. او خلکو ډېر خلک دغه بې اختري پاتې سو، اختر یې نه دی کړی. نو دغه یو مشکل دی. موږ و دواړو غاړو ته که د امیر مومنین ملا صاحب او یا و دې خواته کومه واکمني د پاکستان واکمني ده، موږ و دې ته دواړو ته خواست کوو چې د دغه باډر په حواله دې د خدای دپاره یو څه لږ تعاون سره وکړي او موږ د چمن و ټولو قبایلي رهنما ته یو خواست کوو چې په دا کې یو څه اکشن واخلي. د دې حال په څه وي حاجي، د ډېره وخت څخه دا مسله روانه ده. اوس خو بیا بیخي که دا یو باډر بند سي، هغه باډر هم د ورسره بند دی، دا نور بلوچي باډران دي. نو حالات به د باډر د بندېدو د وجې به دلته پر کوټه او په نورو صوبو باندې څو اثرات اچي، خاص طور پر کاروباري حضرات په څو وجې متاثر دي؟ دغه اثرات پر دې کوټه او دغه کوم جساب لورلایي ژو بارنایي کړو برکان دوکۍ داسې بلوڅۍ علاقه مستنګ نشکۍ، دا پر دې ټولو قبایلي سیسټم باندې صاحب دا باډر دونه اثرات اچي چې په 100 کې 50% دغه قبایلي کومه دا 80 کاله 70 کاله جو صاحب د خلکو رت و رحمت دوستي قرابتونه لکه مخکې چې څه ملګرو دا خبره کړې وه چې ماجد په دې خوا معرا په ها خوا او د خلکو رښتیا دوستي، دا یو ډېره غټه سیمه ده صاحب. 400 کیلومتره باډر د افغانستان او د پاکستان دی. نو موږ وایو چې دا د حزم سره خلک دا کار واخلي او دواړو جانبین ته دا یو خواست کوو چې دا د لږ د میږي لار سره ورکړي. که چیرې دغه حالات دغه یي دغه پر دا کوټو پر دا قبایلي خلکو باندې په 100 کې 50% نور اثرات اچي، خلک به د ډېر بحران سره مخامخ شي، د ډېر مشکلات سره به مخامخ شي. حاجي کوم د چمن ضلع چې ده هغه د سیاسي لحاظ قبایلي لحاظ ډېره مضبوطه ده، لکه په هغه کې چې اصغر خان دی، کیپټن عبدالخالق دی، محمود خان دی، صادق خان دی، ډېر قبایلي خلک دي هغه شته. بیا دا مسله ولې نه حل کېږي؟ بس اصله خبرو خدای شي دی صاحب، دا د کوم په حواله باندې لکه دا ته چې کومه مهرباني وکړي ښه رهنما خلک لکه کیپټن عبدالخالق، اصغر خان، صادق اڅکزی، قومي ملي مشر محمود خان اڅکزی او حاجي خدای میر اکا، داسې د کوم نور غټ غټ مشران لکه نصیر باچا خان، حاجي سیف الله اکا، داسې د کوم په حواله باندې د مشران خلک، خو هغو به هم در خپله وس هر سړي یو څه ناره در یو ځای پرې رسولي، خو برحاله صاحب بیا هم نه د سره منل سوي چې ومنل سي، دا به د دواړو جانبین دپاره یو ډېر د خیر کار وي.
او دا خلک مجبور دي چې یو تړون به سره کوي که نه وکړي دا خلک د نورو مشکلاتو سره مخامخ کېږي ډېر غټو بحرانو سره دا خلک مخامخ دي تجارتي لحاظه حساب ډېر سره خراب دي او دلته د خلکو دا کوم رت و رحمت تګ و تګ دا ډېر سره خراب دي پخوا ته د میږه لار کېدله دا یو د پسو تاوان ته چې موږ وکاتو پر خلکو باندې ډېر خلک بیا اختري پاتې پسونه نه وله دغه د چمن سیمه دغه په افغانستان او په پاکستان د سرابات او که د بولدک سیمه وه دغه دواړې سیمې چې سره ووت کې دا دونه آبادي ده لکه د کوټې آبادي نو دغه پسته علاقه حساب ډېره متوسره سو خواران ډېر در په دره سو دې خلکو کوشش کړی د مشرانو د قومي مشرانو ډېر سخت کوشش کړی دی خو برحال خو بیا هم دا ده چې اسلام آباد په شی دا خبره نه ورسره منلې یا به کابل نه منلې په کار دا ده چې په غټه سطح باندې کابل اسلام آباد په دې کې څه اکشن واخلي او دغه کم ووت چې په کومو کنجانو کې حساب لګېدلی دی څه مشکلاتونه دي داسې اوس لکه په بارمچه کې چې دا اوس څپېله د جنګ دی یو څه مشکلاتونه دي حساب جنګ یې حل نه دی الې سوله ده دا قبایلي خلک و ټول ته خواست کوو که بلوڅۍ علاقه ده که د کاکړ علاقه ده که د څکزي علاقه ده چې په دې کې دا قومي خلک یو څه اکشن واخلي